بسم الله الرحمن الرحیم. دوائر ارضیه دغه مووی کنا یو د دایره خط استوا ایکویټر د انګریزي کې وي شو د قطبین سے مساوی الفاصلہ سطح عرض کے عین وسط میں موجود وہ فرضی دائرہ عظیمہ ہے جو زمین کو شمالاً جنوباً دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ٹھیک شو نا میں میرے دوی چې د قطب شمالی پورې 90 درجات او د قطب جنوبی پورې 90 درجات په 23.45 باندې چې په اشاریي نظام کې اخلي نو بیا یو کوم خط چې راځي د عرض البلد هغې ته خط سرطان وي هغې ته څه وي خط سرطان وي. ٹھیک شو خط استوا سے 23 درجے 27 دقیقہ یا 23.45 ګوره دا به یاد ساتئ 23.45 او 23 درجے 27 دقیقې دا یو شی دی ښه د دقیقې چې وي نو دا مې راته ویلي و چې یو درجه 60 حصو ته تقسیمه کېږي نو 27 په 60 کې او دا اشاري چې وي د اشاریې نه چې اخوا یوین صحیح د دې معنا دا ده چې په لسو کې دومره لکه 23.45 دی که نه نو 4 معنا ده چې په 10 کې 4 پوهېږي پې او چې 2 انسي وي که نه د دې مطلب دی چې په 100 کې ده په 100 کې 45 په 100 کې 45 او چې 3 نو په 1000 کې ده که مثال په طور 450 اشاریه 450 نو معنا دار چې په 1000 کې 450 نو په 100 کې چې 45 والی او په 60 کې چې 23 والی دا یو شی دی. پوه شوې وروسته چې موږ اوقات معلومونه و موږ ته په اشاري نظام کې راکړي جواب او موږ ګنټو منټونو ته بدلو بیا پوه شوې او دې ګنټو منټونو ته چې بدلیږي په دې کیلکولیټر کې په دې کې مثال په طور دا دی ولیکو 23.45 ګوره ښه 23.45 دا یو لیکو که نه ته وایې چې دا زه ګنټو منټونو ته بدلوم نو په دې کې په دې مساوي بټن ګوته کېده پوه شو او په دې کې دلته الله تعالی دا یو بټن پیدا کړی دی دا کامې چې وي ورکړي دي. ٹھیک شو یو درجې نښه ده بیا 3 کامې دي که نه په دقې بټن بیا ګوته کېده پوه شو لاندې بدل شو څه ته 23 درجے او 27 دقیقی ٹھیک نا دوباره به بیا کېده بیا به اشاری نظام ته بدل کی ٹھیک شو په دې کې خو چې ډایرکټ لیکي نو د خپل انسب ولیکي او مساوي بټن او بیا د کام والا بټن دا ګنټو منټونو والا بټن دی ته وایي او که بالفرض تاسو نه مخکې نه یو څه حساب دی پې کړی یو جواب دی رسیدلی نو په هغې کې خو چې جواب تر وباسي نو مساوي جواب راشي که نه نو هغې کې دوباره مساوي ته بیا ضرورت نه هو ډایرکټ دقه کامه والا بټن لګوه جو سیز به لګي هغه اشاریه به بدلیږي چا ته ګنټو منټونو ته پوه شوې که ته وایې چې زه په دې کې ډایرکټ هم دا اشاری حساب سره دا انسی نه لیکم بلکې په ګنټو منټونو سیکنډونو سره یې لیکم نه به کې لیکل شي هغه داسې مثال دا 23 دقه بټن باندې ګوته کېده بیا 27 हो که نه 27 ٹھیک شو ګوره 23 په دقیق بټن ګوته کېده وشو بیا پسې 27
بیا به دغې بټن ګوته کېږده اوس لاندې مساوي ووهه 23 درجې 27 دقیقې راته دا که وایي چې دا 23 درجې 27 دقیقې اشاري نظام ته بدلوم نو بیا به دلته کېږده لاندې 23.45 ته بدل کړو پوه شوې بې په دې بټن دا بټن چې دی په دې کیلکولیټر کې د دغې کار دپاره دی ښه دویم دی خط سرطان نو خط سرطان د خط استوا نه په 23.45 ډیګرۍ یا په 23 ډیګرۍ او 27 دقیقې باندې شمال طرف ته چې کوم خط د عرض البلد راځي یا دایره د عرض البلد راځي هغې ته وایي خط سرطان او خط جدي دا بیا چې جنوب طرف ته په دقیق مقدار کم راځي هغه دایره قطبیه شمالیه 63.65 په دې چې کم راځي د دې نه تر اخره پورې بیا ها د قطب شمالي پورې د 66.55 نه تر اخر قطب جنوبي پورې دغه راځي 66 درجې او 33 دقیقې نو 66 په 100 کې او 33 په 60 کې 33 په 100 کې په 60 کې के फासले पर शिमाल में वाक़ दायरा सग़ीरा दायरा क़ुतबिया शिमालिया कहलाता है। इसे दायरा मंतिक़ा बारिदा शिमालिया और दायरा मंतिक़ा मुंजमिदा शिमालिया भी कहते हैं। बारिदा वर्तुम हुई और मुंजमिदा वर्तुम हुई पोएंगे भी। हाँ जी बल्कि अशारिया च बदले दर्जे था, अशारी निज़ाम बदले दर्जाती निज़ाम था, घंटों मिनटों था या घंटे मिनटों न बदले अशारी सिस्टम था। तो दा कैलकुलेटर न अलावों केदले शी हाँ ठीक चला अलावा दसी केदले शी चे दगा द अशारी न बात चे दा सीज वर खड़े दे दा 60 बानी तकसीम का 60 बांधी तकसीम का पूछे लगे दसी 23 वर खड़े 23.45 देगा ना नो अशारिया 4.5 तकसीम 60 दसी 4.5 दसी ना तकसीम अशारिया 4.5 देगा ना देर पर 60 के ज़रब वर्गा पर 60 के वरला ज़रब वर्गा नो 23 خواغ درجی دی کنا هغه مو چړای د سم وای او اشاریه 4.5 ضرب ورګه بسکی په 60 کې نو څه جواب دراوي ستا نو دغه اشاریو په ځای دقیقې 27 ولګو پوهیږئ به کله دې جواب کیوم اشاریه رااله نو د اشارین اخوا چې کوم انسان راغلی هغه بسانیه شي هغه څه شي سکندونه پوهیږئ به او دقه 27 چې دی نو چې دی بیا تقسیم کی په 100 باندې په 60 باندې 27 چې په 60 تقسیم کی دا منټونه چې په 60 تقسیم کی نو اشاری نظام ته بدل شي نو اشاریه 4.5 راغی وشو نو په دغه ساده طریقه باندې هم بدلولی شي او کنه په ډایري کې په دې بټن بدلې دغه کې بدلې جدا هم الله تعالی په دې کې د کار دپاره پیدا کړی ٹھیک شو را چلو دغه رنګې د دایره قطبیه جنوبیه ٹھیک ده او دې 15 واړو علاقو ته دې ته هغه مناطقه خمسه ورته ویل پنځم منطقي دي منطقه علاقه یو رقبه ٹھیک شو
یا وی بیلټ پلان کې بیلټ دی دغه منطقه بارده شمالیه یا بارد شمالی بیلټ او بارد جنوبی بیلټ معتدل شمالی بیلټ معتدل جنوبی بیلټ هغه هار بیلټ داسې راځي پوهېږئ په دې خبره بیا بسې دا خو هغه دوایر شو د دې دوایرو په د برکته بیا دا پنځه منطقې هم جوړې شوې منطقه حاره دې ته هغه کوم ورته ویلی کېږي هغه ټیرډ زون ورته ویلی کېږي خط استوا के दोनों जानब 23.45 डिग्री तक के इलाके को मंतिक़ई हारा कहा जाता है या यूँ कहे कि खत सरतान से खत जदी के दरमियान इलाके को मंतिक़ई हारा कहते हैं ठीक शुला دا په دې باندې چې کوم ملکونه یې هغې ته استوایي ممالک ویلی کېږي وسطي ایشیا وسطي پلان کې دغه ٹھیک ده او د دې ملت وي چې په دې کې د نورو علاقو په نسبت دلته ګرمي لږه سیوایي ځکه چې د نور شعاګانې عمودن پرېوځي د ګرمۍ یخنۍ لپاره نور هم ډېر اسباب شته ښه اوس په دې منطقه حاره کې هم داسې علاقه چې غریز علاقه وي ځنګلي علاقه وي هغې کې هم موسم یخي د ګرمایش او د یخنۍ لپاره مختلف اسباب دي خو یو سبب پکې دا هم دی ٹھیک ده هغه علاقه چې کومه کې لاندې تیل وي دا د تیل راوځي دا هم ګرمې علاقې وي هغه په هر ځای کې واقع ده بیا خو چې په دې کې لاندې څه تیل وکړي دا هم ګرم علاقه وي عرب عام طور ګرم دي که نه د تیلو ډک دي لاندې ښه جي بل د منطقه معتدله او منطقه معتدله بیا دو دی یو شمالی یو جنوبی بیا منطقه بارده بل عرض البلد کسی مقام کا خط استوا سے شمالن یا جنوبن زاویہی فاصلہ عرض البلد کہلاتا ہے شمالن یا جنوبن دا خط بی شرقن غربن وی خو تقسیمی بدا کر رہے عرض چرتا شمال تا جنوب تا پوئی گی بی شمالا جنوبا زاویه‌ای فاصله چې کومه ده نو دغې ته عرض البلد ویلی کېږي او بیا مې ورته وي دا عرض البلد دا هغه زاویه‌ای فاصله ده یعنې د دې خط استوا مثال 10 عرض البلد دی دا ځای نو د دې مطلب دا دی چې د دې په دې چې طول البلد هم راغلی که نه نو په دې یو طول البلد چې د خط استوا نه ته مرکز ته لاړ شي او هم د 10 عرض البلد نه مرکز ته لاړ شي هلته را سره ډي هغه پکې دي نو 100 درجې زاویه به جوړوي د 10 که په دې ځای په 50 باندې یو ملک دی نو چې دا خط طول البلد خو په دې دي چې راغلی دی که نه نو په دقې طول البلد باندې چې ته لاړ شي د دغې عرض البلد نه ښکته ځمکې مرکز ته او دقه طول البلد دي چې خط استوا هم کراس کړي چې په کوم ځای کراس کړي د هغه ځای نوم مرکز ته لاړ شي نو چې 100 زاویه به جوړي د 50 که په 60 عرض البلد څوک دی هلته به 60 زاویې جوړېږي نو دغه زاویه‌ایي فاصله ده کومه فاصله ده زاویه‌ایي فاصله پوه شوئ بیا به لاندې وایي چې شمالی عرض کو مثبت یا ان اور جنوبی عرض کو منفی یا اس کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے پہلا نمبر 2 عرض البلد در حقیقت وہ فرضی زاویہ ہوتا ہے جو زمین کے مرکز پر خط استوا اور مقام مطلوب کے درمیان خط نصف النہار پر بنتا ہے کوئی بھی فائدہ نمبر 3 عرض البلد ہے تو عرض لیکن اس کی پیمائش طول البلد کی لکیروں پر ہوتی ہے ففہم وکذا عکسہ دسی دیکھو عرض البلد خو پیمائش پر طول البلد پکر ہوتی ہے لیکن ماتا تو بھی چې اوس دې ځای مثال په دې 50 باندې یو ملک دی که نه نو دې چې دا زاویه جوړوي نو کوم طول البلد چې دې چې راغلی په دې طول البلد باندې به دغې علاقې نه ښکته لاړ شي او بیا چې دغې طول البلد دا خط استوا به کوم ځای کراس کړي د هغې نه باندې لاړ شي اوس که ته د دې عرض البلد نه مرکز ته لاړې او خط استوا کې د دې ځای نه لاړې نو بیا به 50 درجې زاویه نه جوړوي بلکې په دې یو طول البلد باندې به ښکته چې دا کوم طول البلد نه ته په هغې مقام مطلوب نه ځمکې منځ ته لاړې نو هم د دقې طول البلد باندې به د خط استوا نه مرکز ته لاړ شي
گویا کې د عرض البلد هغه پیمایش کیږي په طول البلد په کرښې سره هغې په خط سره. بل دی تمام العرض. تمام العرض دي ته وایي که نه چې د خط استوا نه د قطب پورې څومره عرض البلد دي 90 که نه. موږ یو بالفرض په 34.5 په 34 شو نو زمونږ عرض البلد 34 درجې دی. زمونږ تمام العرض څه دی نو د ټوټل عرض البلدو نه دا 34 منفي ده. نو ټوټل شمال طرف ته څومره دي 90 د 90 نه 34 منفي کړو څو راځي 56 راځي. نو زمونږ تمام العرض 56 دی. تمام العرض مو څه دی داسې قواعد به صحیح چې په هغې کې به عرض البلد لګي نو 34 به لګي. بیا داسې قاعده هم شته دی چې په هغې کې به د عرض البلد نه لګي بلکې تمام العرض به پکې لګي. نو بیا به پکې څه لګي 56 لګي او د هغې طرف حساب وي. پوه شوې بې دغې ته وي تمام العرض.